ډېر سټوډنټان ځان سره انګیج کول غواړم. نو زما پکې دا فایده شي چې زما سکول به ترقي کوي، زما سکول به خلک په ښه یادوي او د هغو پکې دا فایده شي چې هغو ته به یو فری پلیټفارم میلاو شي او ښه سټینډرډ ایجوکیشن به حاصل کړي. او په دې مهنګایي په دور کې چې 2,500 روپو فیس نه زه یو پلار بچ کوم، نو دا ګورې غټه خبره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو د معیارو ایډورډ ماډل های سکول کې زه موجود یم او زما سره د دې سکول انعام الله صاحب کوم چې ډایرکټر دی هغه موجود دی. څو ورځې مخکې موږ په دې سکول کې یو پروګرام کلی و د سکالرشپ په حواله سره. اوس دویم چې کوم قسط روان دی او کوم د سکالرشپ لپاره کوم ریکوایرمنټ دي، نو په هغه حواله کې به موږ د انعام الله صاحب سره خبرې کوو. انعام الله صاحب ټول نه مخکې خو استاد ته هرکلی وایو، تاسو موږ له ټیم راکړو. مخکې چې کوم پروګرام موږ کلی و او هغه پیغام موږ د خلکو ته رسولی و، په هغه حواله سره مختصر غونډه کې خبره وکړئ. اوس دا دویم نمبر چې کوم پروګرام تاسو ارینج کړی دی په دې حواله سره زموږ د کتونکو ته تاسو پیغام ورکوئ. ډېره مهرباني سید الرحمن کاکا خیل صاحب، او ستاسو د راتګ هم هزارها مننې. داسې وه چې موږ سکالرشپ لکه ما دا سوچ چې یاره زه ښه کېږم نو چې کم از کم پبلک ته فایده ورسي که نه. نو سکالرشپ ټیسټ ما اناونس کړو او د هغې 2 فیز و. یو فیز هغه ټیم کې موږ وکړو، هغه ماشاءالله ښه په کامیابۍ سره وشو. خو دا دویم فیز بیا د ملګرو په مشوره باندې زیاتره خلکو کالونو باران نه مو باقاعده زیات که نه. نو دا ما دې ته ایثار کړو چې دلته ګورنمنټ سکولونو چې کوم واړه دي چې دوی ته دې هم یو فایده ورسي. نو دا مونږ د نن د ګورنمنټ د سکولونو ریزلټ و، نو هغې د وجې نه مونږ دا فیصله وکړو چې دا به را روان 7 تاریخ باندې مونږ ارینج کوو. او ستاسو په وساطت سره مونږ خپل د علاقې خلک خبر کړو چې د شپږم د وړو دپاره او د 9م د وړو دپاره مطلب 5م پاس او 8م پاس دې دپاره دا یو ښایسته موقع ده چې یاره دې راشي د ټیسټ فیس واخلي او بیا په دې ټیسټ په بنیاد باندې د تعلیمي اخراجات د موږ سکول له طرفه کوو او دا موږ ځان سره مخکې وچلو. خاص کر د 9م دپاره چې کوم فیمیل دي نو دا سیټونه زما سره تقریبا 20 سیټونه دي. نو مطلب زه 20 فیملیز ته دا سپورټ ورکولی شم چې یاره ته ماهانه د لور د خرچې د سبق نه 2 کاله خلاص شو. دا به زه کوم د خیره سره که نه. نو په دې بیس باندې دا ټیسټ موږ منعقد کړی دی چې د شپږم او د 9م مخکې ځل پکې 9م او 8م هم شامل وو. مخکې ځل 9م 8م پکې شامل وو، دا ځل پکې کم شامل دي؟ دا ځل صرف شپږم دپاره داخله او د 9م دپاره 9م او 8م زموږ سره پوره. شپږم مخصوص سیټونه دي او د 9م دپاره د فیمیل چې کوم دی نو ښه ډېر 20 پورې سیټس دي موږ سره. او موږ دا غواړم چې په معیارو باندې دا به زما غټ احسان وي چې زه یو 20 ماشومانو له فری تعلیم ورکوم دلته په پرایویټ اداره کې که په سټینډرډ سیسټم کې. بالکل نو دا به زما یو لکه دا تاسو یو غټه ذمہواري په خپل اوږو باندې اخلئ که نه. تاسو دا خبره وکړه چې یار د فیمیل لپاره 20 سیټونه دي که نه، او د میل لپاره څومره دي تقریبا؟ میل 5 چی دي زموږ سره، 5 چی دي. 5 چی دي. بیا د میل کې لږ کټګرایزیشن هم دی که نه. خو فیمیل لپاره هم زیات دی ښودلی چې فیمیل سیکشن ما کولاو کړی دی. نو د خپل ځان له بلډینګ او ځان له سیسټم او ځان له هر څه برابر دي. دا خبره وکړه چې یاره موږ د فیمیل لپاره 20 سیټونه دغه کلي دي او د میل لپاره 15 یا 6 یا 10 دي. نو دا دومره تضاد او دا دومره فرق پکې څه وجه ده؟ د دې څه لاجیک دی؟ سید الرحمن صاحب دا ډسکریمینیشن نه دی بلکې انصاف دی. ما تاسو ته ویلی کې چې د سرکاري سکولونو وړو دپاره زه دا موقع ورکوم که نه، ټیلنټډ وړه دي. نو که تاسو زموږ په دې علاقه کې وګورئ، زموږ د ګرلز های سکول وګورئ او بیا بوایز های سکول وګورئ، نو هلته سیکشن هم شته په بوایز کې، ټیچر هم ورته پوره 150 برابر دي. لیکن ګرلز ته ورشئ نو ته به حیران شي چې یاره اورلوډ دی، لاسونه اورلوډ زیات اورلوډ دی که نه. او تقریبا 15 سیکشن یې پکې. سیکشن یې خو لا په یو حساب سره خو بیا یو سیکشن چې کوم دی هغه بذات خود دومره اورلوډډ دی چې د تعلیم تقاضې پکې نه پوره کېږي. نو ما دا سوچ وکړو چې یاره که فایده ورکړو نو پکار دې سیټ ته زیاته فایده ورکړو چې دغه لوډ هلته هم لږ کم شي او دلته زموږ سکول ته هم واړه ترې راشي او صحیح تعلیم د تقاضې پوره شي. دا هغه ماشومان چې کم ټیلنټډ ماشومان دي چې هغه پروموټ شي، هغه خپل تعلیم چې کوم دی نو هغه سر ته ورسوي. لکه 2 کاله به زه د پلار د دې خرچې نه خلاصوم چې یاره څه کېږي څه نه کېږي، میاشت پوره شو فیس شته نه شته. بس زه بای اوت مطلب to be honest student دا خبره ده چې یاره زه به انشاءالله تعالی دوی له دا پلیټفارم ورکوم او سټینډرډ پلیټفارم داسې نه چې مطلب صرف راول او بس کیسه ده نه. سټینډرډ پلیټفارم به وي، سټینډرډ سټاف به وي او ښه سټینډرډ حال خو مطلب زما خپل دی سکول دی که نه. مطلب
دا ټینشن هم نشته چې یاره پردي ماشومان دې راغلي کله په یو ځای ځي کله بل سکول ته ځي کنه خپل سکول خپل حال خپل سیستم خپل سټاف خپل انچارج زما وایف د انچارج او هغه ماشاءالله عالمه ده نو لهذا دغه ټینشن هم نشته دی څه نشته د خپل سیستم د خپل برابر او لکه بالکل سټینډرډ به ورکوم لکه سټینډرډ خو زه دعوه کوم زما خو سوچ دا دی کنه زما خو لکه سړي ګورنمنت جاب سره برابر یو بیا دومره ریسکونه اخلي دومره پیسې کوي نو هغه به خامخا ته سوچ کړی او سوچ که زه دا خبره وکړم چې دلته چې کوم انویسټمنټ کوي که دا محبول ذکر نه ډېرې ونه کوي د بل سکول نه یو ماشوم راځي نو دا به داسې په لکه پوزیشن هولډر کسانو ته به تاسو دا داخلي ورکوئ که نه پوزیشن هولډر پکې ضروري نه ده د دغه څه کرایټیریا ده لازمي نه دی زه به له خپله یو کرایټیریا एकदम د ټیسټ او ما ته پته وي چې د ماشوم آی کیو لیول میموري دا زه اډاپټ کولی شم برا کولی شم دا دې کې زه خواله راوستی شم نو زه ماشوم اډاپټ کوم لازمي نه دی چې پوزیشن هولډر وغیره شي دا میډم زه خپل ټریننګ کوم وړلو زه برابر هم صحیح ده دلته ستاسو په معیار او په مقدار باندې یو ماشوم پوره شو نو تاسو به د کم حده پورې د هغې سره سپورټ کوئ د کم لیوله پورې مثال په طور میټرک پورې یا چې کم دی د هایر ایجوکیشن پورې یا د یونیورسټي پورې کم حده فی الحال خو زما اداره ده او د لسمه پورې ده کنه لکه لسم تقریبا زموږ نوی راځي کنه نو لسمه پورې به زه خامخا کوم او په مخ کې الله تعالی استطاعت راکړو زما اداره غټه مخکې ښه ملګرو تاسو د انعام الله صاحب خبرې واورېدې کوم چې د ایډورډ ماډل پبلک سکول ډایرکټر دی او د دې یو ښه سوچ فکر دی یو ښه سوچ فکر تاسو د معاشرې لم راوړی دی د پیغام نه تاسو پیدا پورته کوي او خپل ماشومان هغه ماشومان چې کوم بې وسه دي بې کسه دي د هغې وس دست نه کېږي او تاسو ته ښه پته وي چې د ماشوم کې ټیلنټ شته دی قابلیت پکې شته نو تاسو راولئ د انعام الله صاحب سره دغه ماشومان دلته په دې اداره کې تاسو داخل کړئ او د دې پیکیج نه یا د دې ریلیف نه تاسو پیدا واخلئ ډېره مهرباني الله مو ښاد او باد ساته دعاګانو کې نیاز ساتئ د خپل ځان خیال ساتئ مال او انعام الله صاحب له راکړي اجازت د لوی الله په امان